نن تلاړ شه عدالتونو ته یو وایي زما حق بل وایي زما حق وکیلانو له پیسې ورکو یو وایي زما حق دی بل وایي زما حق دی نن به یو مسلمان داسې نه لیدلی چې هغه ورغلی او هلته کې فیصله په دې باندې لړاویږي یو وایي د ده حق دی زما نه نالي بل وایي د ده حق دی زما نه نالي زه به تاسو ته تابعینو مثال کې داسې خلک پیش کم کومو خلکو چې قرآن باندې منګولې خښې کړې وې اتفاق او اتحاد راغلو زړونه یو بل پورې داسې پیوس کړو چې یو به وایي زما حق نه دی ستا دی بل به وایي زما نه دی ستا دی په دې باندې فیصلې لړاو کړې وې تابعینو دور دی صحابي جج دی دوه تابعین په دې باندې وران شول یو د بل نه ځمکه واغسته ځمکه یې اړوله لاندې خزانه راووته خزانه چې کله راووته هغه خزانه پورته کړه چې دا ځمکه خو ما اغستې را ما خو صرف ځمکه اغستې وه لاندې خزانه خو مې نه راغستې دا خزانه د هغې چا حق دی چې په ما باندې ځمکه خرڅه کړې ده لاړ ورته ویې دا ځمکه دې په ما را خرڅه کړې وه ما خزانه نه راغستې لاړ شه دا خپلې ځمکې هغه خزانه دې راوړه ځمکه زما ځمکه ده به ما ته به پاتې شي دویم تابع غور سره دویم تابع ورته وایي ما په تا ځمکه خرڅه کړې ده اوس که په دې کې دننه خزانه ده او که پکې هر سري دا هر سره ستاري زه خو یې نه راوړم بل وایي ما مه تباه کوه خزانه ستا ده ته به یې وړې بل وایي خزانه ستا ده ته به یې وړې یو بل سره اختلاف راغلی یو صحابي جج دی د جج خواله رالل جج ورته وایي دا په خپل منځ کې جګړه په څه باندې را یو وایي ما ځمکه اغستې خزانه مې نه راغستې دی ما نه خزانه نالي بل وایي خزانه د ده ځکه ما ځمکه خرڅه کړې را دی خزانه کور ته ویسي جګړه په دې باندې وخه هغه عجیبه فیصله وکړه هغه یو یې هم نه وړی بل یې هم نه وړی یو وایي ته به یې وړې بل وایي ته به یې وړې هغه عجیبه فیصله وکړه ورته وایي دا راته ووایي غور سره ورته وایي دا راته ووایي کور کې بچي شته که نشته وایي شته یو ته وایي ستا څه بچي دی وایي لور ده د څومره عمر ده پیغله وه بل ته وایي ستا بچی زلمی دی که زه یو کار وکړم د یو لور دا د بل زوی ته په نکاح باندې کم او دواړه په خپل منځ کې نکاح وکړي په خپل منځ کې نکاح وکړي او دا خزانه مونږ راوالو هغې ښځې خاوند ته چې ستاسو بچي دی هغو ته یې حواله کړو د یو لور ته به خزانه میلاو شي د یو زوی ته به خزانه میلاو شي بیا په دې باندې راځي په منځ کې بله رشته وشوه ورته وایي او په دې باندې راځي او دا یو وجه کیدی شي هغه دواړو نکاح یې وکړه او هغې ښځې او خاوند ته یې خزانه حواله کړه یو تابع هم خوشحاله دی زما د ولو نه پردی حق کوز شو بل هم خوشحاله زما د ولو نه پردی حق کوز شو مسلمانه دا ولې یو بل له حق ورکوي بل له حق ورکوي نن ته بل ګریوان شته زما حق دی بل وایي زما حق دی وجه دا ده چې د دواړو زړونو په منځ کې الله درېیم څیز کم قرآن پیدا کړی هغه تا پرېښودی دی ځکه ناچاقیانې دي هر ځای کور کې رور په رور پورې نښتې پلار په بچي پورې نښتې دی لاړ شه مسلمانان دا د یو بل غوښو ته ناست دي یو په یو پورې نښتې بل په بل پورې نښتې وجه دا ده چې موږ قرآن پرېښودی دی ځکه ذلت دی عزت نشته ناچاقي ده نااتفاقي ده خپل منځ کې اخوت او ورورولي نشته وجه دا ده قرآن موږ پرېښودی دی صحابه و قرآن باندې منګولې خښې کړې الله موږ ته فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نن مال افسوس پر خبره باندې راځي چې یو انسان نه دنیاوي اعتبار سره تپوس وکړي دومره ډیګرانې اغستي چې یو اسې هم نشي وړی دومره ډیګرانې اغستي شاهد د موټر ډیګۍ کې کېرې د هغې ټیرونه هم پنچر کي که قرآن له راشي وایي قرآن خو مې نه دی ویلی قرآن مې نه دی ویلی که سور اخلاص له راشي بیا نه ورځي بیا ورې ملک څنګه اتفاق د غواړي اتحاد به څنګه غواړي قرآن موږ د لاسو نه غورځولی او کومو خلکو چې قرآن باندې منګولې خښې کړې وې د هغې خلکو اتفاق وینا د هغو د یو بل سره محبت وینا غور سره واورئ یو صحابي دی غور سره یو صحابي دی هغه صحابي لاړ د بل صحابي نه اس واغسته اس یې ترې واغسته او اس یې ترې به ډېر کم قیمت سره واغست راغی کور ته رونه تی تپوس کې وی اس دې په څو باندې واغست وی په دومره قیمت باندې
و ډېر زیات یې ارزان واغست دې کې دومره قیمت پروت دی هغه ورسره واورې زه خبره ختموم وی دې کې دومره قیمت دی دا ګران دی دا تا ډېر ارزان واغسته هغه لاړ د چا نه چې اس اغستی و ورته وایي وروره ته په بیه باندې نه یې پوهېدلی په ما دې قیمتي اس را خرڅ کړی ارزان دې را خرڅ کړی ما ته کور کې خلک ووی چې برې اس کې دومره قیمت دی را پیسې زمانه والا هغه ورته وایي نه علم ما چې ستا سره په څه باندې بیه شوې خبره ختمه شوې ده ورته یاره ما مه ګناهګاره وه قیامت په ورځ باندې بیا تا له نیکۍ نشم درکولی ستا په اس کې دومره قیمت ته اضافي پیسې والا اضافي پیسې ورله ورکړې دا صحابي هغه خپل اس په کور کې ساتي میلمانه رالل او هغه میلمنو اس ولیده ورته وایي په څو یې اغوستی دی وی په دومره مې اغوستی چا راته وی قیمت پکې دومره دی پیسې مې نورې هم ورکړې ورته یې غوښتي هم ارزان اغوستی دی ځکه چې دا اسونه مونږ ساتو مونږ ته پته لګي دا بالکل اصیل اس دی د دې دومره قیمت دی هغه لاړ پیسې ورله نورې ویوړې ورته وایي تا اس په ما باندې ارزان خرڅ کړی دی واله د دې دومره قیمت دی وایي نور خو درنه نور یو ټکه نه علم ورته وایي خامخا والې ورته ناست دی په زور ورله قیمت ورکه بیا د اسونو مقابله راله هغه صحابي هغه اس مقابلې ته ویشته د ټولو نه مخکې راغی خلکو وی دا دومره قیمت والا اس دی د دې قیمت ډېر زیات تیز دی ځکه دی منډه تیزولی شي د دې قیمت څومره جوړېدی شي خلکو یې عموما دومره قیمت درې جوړېږي لاړ هغې کس له د چا نه چې اغوستی دی هغه ته وروره بیا دې هم ارزان را کړی قیمت پالې هغه وایي زه خو یې اوس بلکل نه علم وی زما خیرت به نه تباه کې دا ستا حق کېږي درواله مسلمانه داسې ایمان به ته کوم ځای پیدا کې څنګه چې د صحابو ایمانو هغه صحابه په قرآن باندې عامل وګرځېدل الله یو بل کې داسې اتفاق او اتحاد پیدا کړو داسې اخوت او ورورولي پیدا کړه داسې بایچاري پیدا کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خیر د خپل دي نه هر یم دا بل دي موړي خیر د خپل دي بربڼ یم دا بل دي په جامه کې خیر د خپل دي خپیل ویم دا بل دي په خپو باندې کې ځان ته هیرو بل ترجیح ورکوله ځکه قرآن سینه پورې نیولو قرآن باندې عامل شو ځکه محبتونه دنیا ته وښول نو زما ستاسو نه مطالبه دا ده چې موږ د محبتونو لار خطا کړې ده تعویزونو کې نشته محبت کور کې رور را سره وران دی مولوي صاحب تعویز وکړه چې دا پلار را سره ښه شي دغه شانتې مور رانه خفره رور رانه خفره بچی رانه خفره په منځ کې د وصله کېدو دپاره کوم څیز الله را لېږلی هغه دې د خپو د لاندې کړی دی غواړې محبت چرته راسې کېدی شي یو وسپنه په بله باندې کېرې او ته چې دا به زنګ نسي په یو بل پورې به داسې جوړاویږي تر څو پورې دې ویډ نه ورکړی قرآن دې تر څو پورې سینه پورې نه نیولی ځان دې پې نه پوه کړی عملي کړی دی نه تر هغه وخت نه ستا کور کې محبت راځي نه معاشره کې محبت راځي نه ملک کې محبت راځي نه ټوله دنیا کې محبت راځي هله به راځي چې قرآن باندې ځان پوه کړي او عامل پرې وګرځي نو انشاءالله قرآن به زده کوو اوس خو الله تعالی رحم کړی دی جومات په جومات باندې درسونه دي الله رحم کړی دی مدارس چې کوم دی دا ستاسو لپاره جومات په جومات کې کولاو دي قرآن باندې تاسو پوهې هغه پخوانی دور خو هم نشته راځئ چې دا قرآن زده کړو چې زما رب ما تر قرآن کې کم پیغام را لېږي زما رب ما تر زندګۍ تېرولو کومه طریقه ښوولې ده زه به څنګه د صحابو په شان څنګه د تابعینو په شانتې دنیا ته محبت خیر بل له به ترجیح ورکومه هله به ترجیح ورکې چې دې قرآن باندې ځان پوه کړي او په دې باندې عامل وګرځئ الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي الله دې موږ په قرآن باندې عاملین وګرځئ او د دې قرآن د وجې نه دی الله زموږ زړونو کې د یو بل سره محبتونه پیدا کړي د دې قرآن په برکت سره دی الله زموږ د زړونو نه نفرتونه بغضونه چې کوم دی نو دا